یو کافر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی، ورته وایي چې زه خو کافر مسلمانېږم نه، خو لیکن زه به د خپل جان او د مال په بدله کې تاسو له ټیکس در کوم، ما ته به څوک څه نه وایي، زما جان او مال به په امن کې. دې ته ذمي کافر وایي. دغه ذمي کافر یو پیره په لاره باندې روان دی، شاته ورپسې لیونی سپی ولګېد. دی ته مخې ته منډې وهي، دا لیونی سپی ورپسې دی، تر دې پورې چې دغه ذمي کافر وایي مخې ته اوبه رالې، دریاب راغی. ما وی چې په دې وچه باندې خو به دې اسیم دا سپی خوري، خو دې دریاب ته ټوپ کا، کېدای شي چې بچ شي او دا سپی دنه لاړ شي. وایي چې ما کله دې دریاب ته ټوپ کړو چې سر مې رابره کړ، نو مې کاته سپی راته په انتظار باندې ولاړ دی بهر، خپل ځای نه خوځي، ما ته ناست دی. ما سوچ کوو چې اوس خو خلاصېږي نه، خو ذهن ته مې یو خیال راغی، یو سوچ مې راغی چې ورې نه دې سپي ته د هغه چا واسطه ووایم، د هغه چا ذموارۍ حل ورته ووایم ما چې د چا نه اخیستې ده. نو دې سپي ته خبرې شروع کړې چې یا کلبو انی فی ذمة محمد صلی الله علیه وسلم، ای سپیا ته خو ماته په انتظار باندې ناست یې، خو ګورې ماله د امن او د جان، ماله د جان او د مال ذمواري نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکړې ده، زه د نبی رسول سلام په ذموارۍ کې ما. وایي چې کله سپي دا خبره واورېده نو سپي ورته لاره خوشې کړه، سر یې ښکته کړه، ورته وایي چې تا د نبي رسول سلام امن درکړی دی، نو ته د هر شیز نه په امن کې. نو ګورئ لیونی سپی دی چې هغه خپل مالک نه پیژني، ځان نه پیژني، خو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان چې کله واورېد نو سر یې ښکته کړه او هغه ذمي کافر له هغه له لاره ورکړه. خو افسوس د دې زمانې مسلمانان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ یو قول او فعل د هغې اورېدو ته تیار نه دي، هغه ځان له عمل ته راوستو ته تیار نه دي. نبی رسول الله فرمایي ما من شیء الا وهو یعرف انی رسول الله، د دنیا په مخ یو څیز نشته چې هغه ما نه پیژني چې زه د الله رسول یم، هر یو څیز مې پیژني الا کفرة الجن والانس، سوا د ناشکر انسان او د ناشکره پیرینه چې هغه زما معرفت نه حاصلوي، هغه زما شان نه پیژني. دا ډېر ناشکر انساني چې د دواړو جهانو سردار آقای نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه مهربانیانې په خپل ځان باندې نه مني او نه د نبی رسول الله سره د عشق او محبت سره تعلق ساتي. نو عرض مې دا دی چې لږ ډېر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال افعال او د دې محبت په خپله باندې خپل بچو ته دا تعلیم ورکوي. دا کومه واقع چې ما وی دا امام صالحی دمشقي په خپل کتاب سبل الهدى والرشاد په 9 جلد کې دا واقع ذکر کړی دی.